او لوی ظالم دی هغه سړی لایک کې شریک د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې ویډیو تر اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي. دا صورت انعام دا 94 نمبر آیات نوالی تر 99 آیات نمبر آیات پورې نور خلکو ته شیر کوي. انشاءالله خلک په قرآن ترجمه اوري ګوري به او مونږ او تاسو ته به اجر ملاویږي. اوس دا مخې ته به تاسو اخره پورې ګوره دی کې به قرآن هم ښي و سره به د اردو ترجمه هم یې په پښتو کې به مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے پاکستان نیئر لانڈی اسٹیشن अब بیانې انشاءالله او خو ته غوږ کېدی خو دا لایک او شیر ضرور کړئ او سبسکرایب یې کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته راسي. ستاسو په لایک کېدو سره کېدی شي چې د الله پاک د چا زندگی بدله کړي. نو اوس دا ویډیو مخې ته ګورئ چې دا وایي زه به د دې قرآن په شان څه راوړم. الله وایي دغه ظالمان چې کله د مرګ سختۍ پې راشي نو فرشتې خپل لاسونه ورته اوږده کړي او آواز ورته وکړي چې اخرجو انفسکم، خپل روحونه او ساګانې رابار کړئ. نن به تاسو له بدلې درکوي داسې عذاب چې تاسو به سپک سپور کي، ځکه چې تاسو دنیا کې الله منې ناحق نامناسب خبرې تړلې او تاسو د الله د آیتونو نه انکار کو، لوی کولا تکبر کو. بیا به ورته الله وفرمایي ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي سک ولقد جئتمونا فرادا، یقینا راغلی تاسو ما تا فرادا یوازې یوازې. لقد جئتمونا فرادا، فرادا د فردون جمع ده یا د فرید جمع ده. یقینا راغلی تاسو ما څخه یوازې فرادا تشتور، نه در سره مال شته نه در سره الواد شته نه بل څه نعمت. یقینا راغلی ما څخه یوازې تشتور، کما خلقناکم اول مره، لکه څنګه چې ما پیدا کړي وای لومبني ځل، لکه څنګه چې ما پیدا کړي وای اول ځل. وترکتم پریخل تاسو ما هغه نعمتونه خولناکم چې ما درکړیو تاسو لرا، وراء ظهورکم ورتا د شاګانو تاسو نه. کم نعمتونه چې دنیا کې تعالی ما درکړیو هغه بنگلې موټرې لارۍ بچي ښځه یو او بل ګڼ نعمتونه. یقینا راغلی ما څخه یوازې تشتور، لکه څنګه چې ما پیدا کړي وای اول ځل پریخل تاسو هغه چې ما درکړیو نعمتونه ورته د شاګانو ستاسو نه. وما نرى معکم شفعاءکم، او نو وینم تاسو سره سفارش کوونکي ستاسو هغه چې تاسو ګمان کو یقینا دی تاسو کې دی برخې خاوندان، انهم فیکم، ستاسو نفسونو کې یا ستاسو مالونو کې د برخې خاوندان دي. نو اوس چرته لاړل څه شو؟ لقد تقطع بینکم، یقینا ټوټې ټوټې شو هغه وصل تعلق تاسو. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، او رخصو د تاسو نه هغه چې تاسو ګمان کو خیال کو چې دا تاسو خلاصونکي دي. بیا دلایل ان الله یقینا الله فالق الحب والنوا، چویش لی دانا او اډو کې. زمیدار زمکه کې دانی وکړي دغه دانی الله وشلی وچوي
او د دینا بوټي راوزی ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله شلون کې دے دانو لرا او اډکو لرا یخرج الحي من المیت راو باسی ژوندی لرا د مړینا ومخرج المیت من الحي او راوستون کې دے مړی لرا د ژوندینا مړز مکدا نو باران وشي تازه شي غیاګانی فصلون راوزی یخرج الحي من المیت د کافر کور کی مسلمان پیدا کی یخرج الحي من المیت دا اگاینا چرګوړې راو باسي یخرج الحي من المیت د دانینا او د اډوکینا قسمه قسم غیاګانی میوه ونه دارا زرغون کی یخرج الحي من المیت راو باسی تازه الحیا ژوندې د مړینا او وستون کې د مړی لرا د ژوندینا د انسان نه نطفه راوزی او داغینه ماشوم پیدا کیږي ذالکم الله دغا صفت والا استاسو الله دې فانا تؤفكون کم پلا اوړی تؤفكون کم پلا ټیرولې کیږي کم خوا روانې داسې الله چې دومره نعمتونه راوړي دومره نعمتونه را پیدا کړی دي او داسې د قدرتونو خاوند دی هغه پرې دی او بل پر منډي وای فانا تؤفكون کم پلس غلای فالق الاصباح شلون کې دې سبا لرا چون کې دې سبا لرا فالق الظلم بالاصباح تیارا وشلی وچوي نو اغینا سبا راو بس فالق الظلمت بالاصباح چون کې د تیارو دې سبا سرا وجعل الليل سکنا ګرځولې دا شپه د پاره د آرام سکنن سکون والشمس والقمر حسبانا او ګرځولې دي نور او سپوږمۍ د پاره د حساب دا روزه ده دا رمضان دی دا شوال دی دا حساب کیږي نور او سپوږمۍ سره والشمس والقمر حسبانا یو شمسی کلندر دی یو قمری جنوری فنوری دا شمس سره تعلق ساتي او شوال ذی قاعده دا قمر سره ګرځولې دا شپه د پاره د آرام ګرځولې د نور او سپوږمۍ د پاره د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه دا د هغه بادشاہ چې ډیر ضرور دی علم والا په هده پرس وهو الذي دغ الله غزاد ته جعل لكم النجوم پیدا کړی دی ګرځولې دی تاسو لرا استوري لتهتدوا بها چلار سموي معلوموي دي سرا فی ظلمات البر والبحر پتیرو د اوچوبا او دریابونو کې زنګلو کې خلک روان دي ستورو ته ګوري چې مشرق ته روانم کا شمال ته کا جنوب ته کم طرف ته قد فصلنا الآیات یقینا سری بیانوم کلاو بیانوم دلائل لقوم یعلمون هغه قوم لرا چې علم لري ستورو تعلق د علم سره دی ماهر فلکیات ماهر نجوم د دینه کلندر جوړي د پورا کال کلندر ماهرین فلکیات لقوم یعلمون هغه قوم لرا چې علم لري په لري وهو الذي دغ الله غزاد ته بل دلیل انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جان نه د یو نفس نه د آدم علی السلام نه فمستقر ومستودع فمستقر نو هی ساری دل دی یو وخت قرار دے زید قرار دے دنیا کی ومستودع او زید امانت دے آخرت کی
اے انسان الله پیدا کړي سموده به دنیا کې تیر کی فمستقر دنیا زید قرار دے ومستودع او بیا بل یو زید آخرت زید امانت یا مستقر دنیا ومستودع قبر مستقر د پلار شاه ومستودع او د مور رحم مستقر دنیا ومستودع آخرت الله غزات چې پیدا کړي د یو نفس نه د یو جان نه فمستقر ومستودع زید قراری دے او زید امانت قد فصلنا الآیات یقینا بیانوم آیتنا دلائل لقوم یفقهون هغه قوم لرا چې پوهه لري وهو الذي دغ الله غزات ته بل دلیل انزل من السماء چرا ورید برنا ما ان باران فاخرجنا نراوبا سودی ابو سرا نبات کل شیء بوٹی قسمہ قسم فاخرجنا نبیا راوباسم منه ددی بوٹنا خزرن شنوالے شن سبزی نخرجو نراوباسم منه ددی شنوالینا حبا متراکبا دانی یو بل د پاسا حبا متراکبا دانی د یو بل د پاسا جوار ته وګورا غنم ته وګورا ومن النخل او د کجورینا من طلعها د کسوړي دا غینا قنوان دانیا غنچی دی یوزه یوزه وجنات او باغنا من اعناب د انګورنا والزيتون او دخون والرمان او د انار مشتبها یو شانتی دی ونکی او پانکی وغیر متشابه او یو شانت ندی پخون کی او پرنگ کی پنځه قسمه چیزونه ذکر کړه که خوراک ته محتاجی ضرورت ته نو دانه غنم وربشی جوار نبات بیا ورپسې کھجورا هم میوه ده او هم خوراک بیا ورپسې انګور میوه ده بیا ورپسې زیتون زرغون دی تیل دی قیمتي تیل سپوره مخرا غوړه خورا والزیتون تیل والرمان او شربت د انار یعنی چې کله نا جوړه شي نو بیا الرمان دوی دا دوی دا هم خوراک ته هم میوه ده او هم دوی مشتبهن بعضی میوه داسې دي چې پاڼه د ونې یو شانته ده وغیر متشابه خو خوند بل شانته دی ښکاري مالټا او کینو او موسمي یو شانته دي خو مالټا خوږه ده او کینو تریو دی موسمي تریو دی یا پاڼه د خونه او د انار یو شانته ده خو خونه خون کې بل شانته دی انار بل شانته دی مشتبهن یو شانته دی په ونه کې یو شانته دی په پاڼه کې وغیر متشابهن بل شانته دی په خون کې پرنګ کې انظروا وګورئ الی ثمره میویتا اذا اثمر کله چې میوه پریدي وینعه او پخیدو دا غیتا دا د الله د قدرت نښې دي ان فی ذلکم یقینا بدی کې تاسو لرا لآیات دلائل دی د قدرت نښې دي لقوم هغه قوم لرا یؤمنون چې ایمان لري په الله ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه کوې اوس شعر کا یا خو خدای پاکه او بله دا خبر ده لایک شیر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې
او د علماو خبرې لګوئ او د ګډېدو د ډانس دغه ورته مه لګوئ او مه د ډانس او د ګډېدو فضولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د ګوایۍ دی، دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی. دا راته ووایه د قرآن ترجمه، د قرآن درس، اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی. د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده، انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي. انشاءالله داسې به کوو که نه، الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم څه کم آمین ووایه. نو څه رالیږئ نه، خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.